قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء پدې کې دو قول دي. یو قول پکې د القفال المروزی رحمه الله ده. هغه فرمایي چې دا آیات کریمه د تحویل د قبله نه وروسته نازل شو. اول تحویل د قبله وشو کله چې يهوديان او نصارا اعتراضات شروع کړو نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو. نو دلته به مضارع په معنا د ماضی سره یعنی قال السفهاء من الناس دي قمقلان ویل دي. دویمه غوره توجیه پکې دا ده چې دا آیات کریمه د تحویل د قبله نه مخکې نازل شوې ده. تحویل د قبله لا تر اوسه نه دی راغلی. نو مخکې ربط د ما قبل سره دا شو چې مخکې الله پاک د هغه اعتراضات او جوابات ذکر کړو کوم اعتراضات چې شوي وو. اوس د هغه اعتراضات او جوابات الله پاک ذکر کوي کوم اعتراضات چې لا وارد شوي نه دي آینده کې راتلونکي دي کیدونکي اعتراضات دي لا شوي نه دي دا غي لپاره الله پاک جواب ذکر کوي. او مخکې د مخکې نه د اعتراضات او جواب په دې کې فائدې ډېرې وي. یو دا چې توطین النفس زړه ته اطمینان ورکول دي. ناڅاپه چې کوم مصیبت راشي هغه ډېر ګراني او چې د مخکې نه ته ورته تیار نو هغه به له ګزاره کوي اسانه. او دویم دا چې اعدادا للجواب تیار د مخکې نه اسلحه برابر کا جواب د مخکې نه تیار جوړ دی نو اعدادا للجواب. نو الله پاک فرمایي سيقول السفهاء نو لا تر اوسه اعتراض نه دی شوی آینده کې به سفها دا اعتراض وکړي. السفهاء جمع د سفيه دا من لا يعلم ولا يميز بين ما له وما عليه چې د نافع او د ضار په مابین کې فرق نشي کولای. ويعدل عن طريق منافعه الى ما يضره د خپل ګټې نه د تاوان طرف ته چرواني. نو خامخا بو وای دا قمقلان پاینده کې من الناس د خلقنا دا من الناس په زید نسب کې دی په موضع نسب على الحال. نو جنس ترنه مراد ده چې دا د جنس د انسانانو نه دي. په دې کې الله پاک تنبیه ورکوي په کمال صفاحت د دوی باندې چې دا انسان هم دی بیا هم د اعتراض کوي ځان ته انسان هم وایي. ما واللهم ما په معنا د ایو شیء استفهام د انکار د پاره ده. ایو شیء واللهم چې څه شی دی چې دوی واړول عن قبلتهم التي د قبلې د دوی نام هغه قبله د دوی کانو علیها چې دوی په هغه باندې و چې هغه بیت المقدس دی. 14 میاشتې یا 19 میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته لمونځ کړو او بیا الله حکم وکړو چې بیت المقدس طرف ته لمونځ پرې دی بیت الله شریف ته لمونځ کوي. نو 14 یا 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته لمونځ شوی. نو دوی به دا اعتراض کوي چې هغه قبله کانو علیها چې دوی ور باندې و 14 یا 19 میاشتې. قلت دوی ته په جواب کې وایم چې لله المشرق والمغرب طرف مشرقي او طرف مغربي دا دواړه د الله پاک د پاره دي. نو ګوره چې طرف مشرقي د الله پاک شو او طرف مغربي د الله پاک شو نو په طرفونو کې څه فضیلت رانغه بلکې فضیلت د الله د حکم په منلو کې ده چې څوک د الله حکم مني بس هغه صحیح ده او څوک چې د الله حکم نه مني هغه نه ده صحیح. خپل کعبه یا بیت المقدس کې څه ذاتی خاصیت نشته. اصل مقصود د الله د حکم تعمیل ده. د الله د حکم تعمیل په هر ځای کې د بهتري سبب ده. نو مخکې بیت المقدس طرف ته لمونځ کېدو نو هغه طرف ته لمونځ غوړو او اوس بیت الله شریف ته چې لمونځ کېږي نو دې طرف ته لمونځ غوړه ده. لله المشرق والمغرب د الله د پاره طرف مشرقي دی او طرف مغربي دی. اوس کته شبهه وکي چې مشرق او مغرب دوړ ته دی بیا لمونځ جایي شي ځکه مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی. خو جواب دا دی چې په دې صورت کې به افتراق او انتشار پیدا کیږي. اگر چې دوړه طرفونه د الله دي خو الله چې یو طرف منتخب کړو په دې کې حکمت دا دی چې افتراق او انتشار رانشي. يهدي من يشاء الله هدایت کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي الى صراط مستقيم لار مستقیم ته الى صراط مستقيم وهو ما يقتضيه الحكمة من التوجه الى بيت المقدس تارة والى الكعبة اخرى. صراط مستقيم هغه څه دی چې د الله د حکمت مقتضا ده چې اول توجه بیت المقدس ته او دویم بیا توجه کعبه شریفه ته شو.
وکذالک جعلناکم امه وسطا الله پاک فرمایي وکذالک یعنی کما جعلناکم مهتدین الى صراط مستقیم کذالک جعلناکم امه وسطا لکه تاسو ته چې می هدایت وکړو د صراط مستقیم طرف ته نو امدارنګي ما تاسو ګرځولې امه وسطا یعنی جماعه مختارا فی العقائد والاخلاق والاعمال دا تاسو می مختاره جماعت ګرځولې یعنی لکه تاسو د پاره چې قبله وسط د زمکه ده کعبه شریفه د زمکه منځ ده نو لکه تاسو کعبه چې وسط د زمکه ده نو دارنګ الله پاک تاسو ګرځولې امه وسطا یو امت وسط یعنی جماعتا مختارا وسط په معنا د مختار سره مستعمليږي فی العقائد والاعمال والاخلاق پدې کې نه تفرید شته لکه د يهوديانو په دین کې دا غوی په دین کې تفرید او غوی به د پیغمبرانو مرتبه را کمولې او نه پکې افراط شته لکه د نسواراو په دین کې نسواراو به د پیغمبرانو مرتبه او چتولې د خدای مرتبه ته به رسوله نو ما تاسو ګرځولې امه وسطا وسط امته ګوره د وسط دوه معناګانې شو یو معنی شو جماعتا مختارا فی العقائد والاخلاق والاعمال او دویمه معنی دا وسطا په عقایدو کې په اعمالو کې په اخلاقو کې تفرید د يهودیت پکې نشته افراط د عیسویت پکې نشته امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې دلته خطاب صحابه ته دی او صحابه وسط دي بین الانبیاء والاولیاء تاسو می ګرځولې یو جماعت وسط اے صحابه کرامو صحابه جماعتا وسطن دي د انبیاء نه مرتبه ټیټه ده او د امت د اولیاء نه مرتبه اوچته ده نو وسطا بین الانبیاء والاولیاء شو صحابه کرام لتكونوا شهداء على الناس د دې لپاره چې تاسو شئ شهداء على الناس شهدا د لپاره د خلقو په دې آیات کریمه کې دی امت ته شهدا ویل شو د سوره نساء په یو 40ختم آیات کې ورته الله شهدا ویل دي د سوره حج په 28م آیات کې ورته الله شهدا ویل دي سورۃ مائده غالبا یوصل اول لسم آیات کې مرته الله پاک شهدا ویل دي نو د دې شهدا والی معنا په یو حدیث کې ذکر شوی ده د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يجيء النبي يوم القيامه ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان یو پیغمبر په قیامت کې راشي صرف یو امتی بلري بل پیغمبر په قیامت کې راشي صرف دو امتیان بلري واكثر من ذلك د دین بزیات امتیان والام وی فيدعي قومه فيدعى قومه نو د قوم برو بللی شي فيقال لهم هل بلغكم هذا نو دی امت او قوم ته ویل شي چې آیاتاسو ته دی پیغمبر دین در رسولو فيقولون لا دا چې ایمان نه دراوړ دوی ورته و چې لا یا ربنا موږ دین نه در رسوله فيقال له هل بلغت الله پاک بدی پیغمبر ته وای چې هل بلغت قومک ته خپل قوم ته دین رسولو فيقول نعم نو هغه پیغمبر به وای چې او ما خپل قوم ته دین رسولې ده نو د قوم او د پیغمبر په مابین کې بلانجش فيقال له من يشهد لك دی پیغمبر ته ویل شي چې شاهد لري فيقول نو دا پیغمبر به وای چې او شاهد لرم محمد و امته محمد صلی الله علیه وسلم او امت د محمد صلی الله علیه وسلم دا زما شاهد ده فيقال له هل بلغ هذا د پیغمبر علیه السلام امت برو بللی شي دوی ته وای چې دی پیغمبر خپل قوم ته تبلیغ کړي دین ورته رسولې ده فيقولون نعم نو هغه قوم به د پیغمبر امت بووي د محمد صلی الله علیه وسلم امت بووي چې او زموږ دی پیغمبر خپل قوم ته دین رسولو فيقال وما علمكم شاهدی خود علم نه رستویلش نو تاسو ته چا دا علم درکړو چې تاسو په هغه زمانہ کې نه وای چا درته دا علم درکړو چې دی پیغمبر خپل قوم ته دین رسولې ده شاهدی خو فرح د علم ده نو دوی ورته وای فیقولون جاءنا نبینا فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا مونږ ته زمون پیغمبر راغلو او مونږ ته دا خبر را کړو چې ټول پیغمبرانو خپل قومونو ته دین رسولو شاهدی فرع د علم ده علم کله د حس د لارې نه حاصلېږي کله د وحی د لارې نه د حس د لارې نه چې کوم علم حاصل شي دام بدیهی ده
او چې د وحی د لارې نه کوم علم حاصل شي دام بدیهی دی خدا د وحی د لارې نه قطعی دی نو دا خو قوي علم دی لدی وجه نه موږ شاهدین مع العلم وایو نو فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا دا د دې آیات کریمه معنا ده چې ما تاسو یو امت وسط ګرځولې او په یو روایت کې راځي فيؤتى بمحمد بیا به محمد صلی الله علیه وسلم راوړل شي فيسألوا عن حال امته نو د دې امت په باره کې بترینه تاسو کړی شي نو فيزكيهم پیغمبر علیه السلام به د خپل امت تزکیه وي ويشهد بعدالتهم او د خپل امت په عدالت بشاهدي وي وذلك قوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا دا به د دې آیت کریمه معنا ده چې پیغمبر بستاسو د پر شهیدی یعنی پیغمبر په قیامت کې پتا سو شاهدی وي ستاسو تزکیه به کوي په قیامت کې ويكون الرسول عليكم شهيدا نو پیغمبر د خپل امت باندې شاهدی وي او امت په نور امتونو باندې شاهدی وي برالین دلته د عقیده د حاضر او د ناظر د دې ثابتې ويكون الرسول عليكم شهيدا نو پیغمبر پتا سو شاهد دی نو د دې معلومیږي چې پیغمبر ستاسو سره حاضر او ناظر دی چې ستاسو په حالات او شاهدی وي نو کدا شهیدن په حاضر او ناظر دال نو بیا خو موږ ټول حاضر او ناظر ځکه لتكونوا شهدا دا ټول امت شهدا دي نو امت ته الله شهدا ویلي دي خدا ټول امت به حاضر او ناظر چې دا ويكون الرسول عليكم شهيدا په وجه رسول حاضر او ناظر شو نو لتكونوا شهداء على الناس په وجه باندې ولې ټول امت حاضر او ناظر نه دي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الله پاک فرمای ما نو ګرځولې وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول په دې کې ډیر توجيهات دي خو چې د درس اخیر شي بیا توجيهات پاتې کیږي هغه اخیری خط توجيه درته ذکر کوم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها د دینه بیت المقدس مراد ده بیت المقدس شپارس یا ولس میاشتي دا د مسلمانانو قبله و شپارس یا ولس میاشتي بیت المقدس طرف ته مون کېدو کعبه شریفه طرف ته نه کېدو حالانکه کعبه شریفه قبله د ابراهیم علیه السلام و قبله د ادم علیه السلام و او قبله د عربان و اوس عربان مسلمانان په دې مکلف شو چې د خپل پلرونو نکونو هغه محبوبه قبله پرې دی بیت المقدس ته لمونځ کوي دا د الله د طرف نه یو سخترین امتحان چې په دې مسلمانانو الله کړو کوم عربان مسلمانان چې د پلار او د نیکه قبله ترې نه پاتې شو بیت المقدس طرف ته شپاړس یا ولس میاشتې مونږ شو نو الله پاک فرمایي دا شپاړس یا ولس میاشتې مې بیت المقدس قبله کړې و دا ولی ځکه چې په دې عربانو امتحان کوم چې څوک د پیغمبر تابع کیږي او څوک مرتد کیږي نو دا ولس میاشتې امتحان وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ما نو وګرځولې هغه قبله هغه بیت المقدس كنت عليها چې تفاغي باندې وي شپاړس یا ولس میاشتې دا می قبله کړي نه و الا لنعلم مگر دا د دې د پاره و لنعلم چې مونږ پوي شو لنعلم الله پاک نعلم صيغه د فعل مضارع ذکر کړه چې په آینده کې زما علم راشي او د الله علم خو ازلی ابدی سرمدی دی قدیم علم دی او صيغه د فعل مضارع په حادث علم باندې دلالت کوي نو دلته علما ډیر توجیهات ذکر کوي یو توجیه دا ذکر کوي چې ذکر د لنعلم ده مراد ترنه لنميز ده الا لنميز من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه او تمیز حادث ته په صيغه د فعل مضارع ذکر الله ذکر کړو دویمه معنا پکې علما دا ذکر کوي چې لنعلم په معنا د لنختبر سره ده چې معامله د امتحان وکم زه اختبار وکم دریمه توجیه پکې دا چې لنعلم مضارع په معنا د ماضی سره ده د دې لپاره چې زما علم په هغه چا چې څوک تابعداري د پیغمبرانو کوي او په هغه چا مې علم او چې هغه په خپل پوند باندې ګرځي څلورمه توجیه پکې دا چې لنعلم دا علم الله پاک ځان ته منسوب کړی دی خو په حقیقت کې دلته نسبت رسول الله یا پیغمبرانو ته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا مؤمنان په دې پوښ چې څوک د پیغمبر تابعداري کوي او څوک په خپل پوند باندې ګرځي نو ذکر د لنعلم ده مطلب دا دی چې ليعلم الرسول والمؤمنون پیغمبر او مؤمنان په دې باندې پوښ دا څلور توجیهات پنځمه توجیه تاسو په قاضي مبارک کې کړی دا چې د الله علمونه دوه دي یو علم اجمالی دی دا قدیم دی
او بل علم تفصیلی دی دا حادث دی بعد التعلق راځي دلته لنعلمه کې علم تفصیلی مراد دی علم اجمالی نه دی مراد نه د قاضي توجیه ده یو بل توجیه درته ذکر کوم کله کله زمون په اشیاء باندې علم بالواسطه راځي کلم علم بلا واسطه راځي کلم علم بالواسطه و بلا واسطه دواړه راځي لکه ګوره کلم علم بلا واسطه راځي لکه پسترګو باندې ور ګوري بلا واسطه دی په ور علم راشي کله دی علم بالواسطه راشي لکه دخان ګوري او د دخان نه دی علم په ور راشي کله دی بالواسطه او بلا واسطه دواړه علم راشي لکه ورم ګوري دخانم ګوري نو په ور دی بلا واسطه علم شته او بواسطه الدخان دی علم شته د الله علم چې دی په دې اخیری طریقه ده په ټولو اشیاء د الله علم بالواسطه مشته بلا واسطه مشته یعنی په ملزوم علم شته خو ورسره په لازم علم شته او چې په لازم علم راشي ورسره په ملزوم علم شته نو د الله په دواړو طریقو علم ده کله چې الله خپل علم بلا واسطه بیانوي نو التصيغه د ماضی ذکر کوي او د حال ذکر کوي بلا واسطه علم او چې کله خپل د بلا واسطه علم ذکر کوي نو التصيغه د استقبال ذکر کوي نو الا لنعلم من يتبع الرسول د دې لپاره د بلا واسطه علم دلته ذکر شوی دی ام دا بلا واسطه علم بلا واسطه مشته نو په صيغه د ماضی او د حال ذکر کول صحیح دي ځکه بلا واسطه هم دی او په صيغه د مضارع ذکر کول صحیح دي ځکه بلا واسطه هم دی په ملزوم او په لازم دواړو د الله علم دی نو الا لنعلم من يتبع الرسول د دې لپاره چې زما علم راشي فاغه چا باندې يتبع الرسول چې هغه تابعداري کوي د پیغمبر ممن ينقلب على عقبيه د هغه چانه چې هغه ګرځي په خپل پوندو باندې مرتد والیتم لکه عربانو په پیغمبر علی السلام ایمان راوړو چې کله بیت المقدس قبله شوانو دوی غیرت ونیول چې بیت المقدس طرف ته بڅنګ مونږ کو د خپل پلرونو نیکونو قبله به پریدو نو په خپل پوندو کفر ته وګرځي نو د دې فائدې لپاره د شپاړس یا ولس میاشتې تاسو بیت المقدس ته لمونځ وکړو وان كانت لكبيره ان مخفف ده مستقلنا دا لام دې لام فاصله وای بین ان النافيه وان المخفف من المثقله دا لام په دې دلالت کوي چې دا ان مخفف د مستقل نه ده ان نافیه نه ده نو اصل کې انه ده وانه كانت لكبيره وانه كانت لكبيره الله پاک فرمای شان دا ده كانت کی ضمیر چاته راځي ده كانت هو التوجه الى بيت المقدس وان كانت التوجه الى بيت المقدس اگر چې د شپاړس یا ولس میشته بیت المقدس طرف ته المنځ کول لکبیره یعنی لثقيله دا ډیر دروندو شپاړس یا ولس میشته المنځ کول څه شو ډیره درنده خبره وا په دې مسلمانانو ځکه د پلار او د نیکه قبله ترې نه پاتې کېده دلته بعض علما دا توجیه لګي ان كانت التوليه الى الكعبه لكبيره لیکن خط توجیه هغه د چمه درته وان كانت التوجه الى بيت المقدس 16 شهرا شپاړس میاشتې یا ولس میاشتې دا لکبیره دا ډیره درنده وا الا على الذين هدى الله مگر په هغه خلکو باندې چې الله ورته هدایت کړو لارې ورته راهنمایي ورته کړو کم طرف ته الى سر احکام الله اسرار د احکام د الله ته څوک چې د الله د احکام په اسرار پویدو نو پاغوی درون نو وما كان الله ليضيع ايمانكم ند الله پاک چې ځای کی ایمانکم یعنی صلاتکم الی بیت المقدس اغستاس المنزونه چې بیت المقدس طرف تم کړیو یعنی صلاتکم الی بیت المقدس التي صليتموها على مقتضى ایمانکم چې هغه په مقتضا د ایمان باندې تاسو کړیو نو په مقتضا د ایمان باندې شویو لدی وجنه الله تعبیر ترنه په ایمان باندې وکړو نور د مونږ تعبیر په ایمان شوی دی نو دلته د مسلمانانو خیال ته دراغله چې هغه شپاړس یا ولس میاشتې چې مونږ بیت المقدس ته لمونځ کولو د هغې به څه حالي نو الله پاک فرمایي هغه نه ضایع کېږي لیضیع ایمانکم ان الله بشک الله پاک چې دی بالناس لرؤوف الرحیم دا بالناس د رؤوفون پورې تعلق لري بشک الله پاک چې دی ډیر زیات مهربان دی او رحیم النفس مهربان دی رؤوف دا رحمت خاصه ته وایي وهو رفع المكروه وجلب المنفعات
چې رفع د مکروهات پکې راشي او جلب د منفعات پکې راشي نو یو خاص رحمت ده او رحیم عامه مهرباني ده لدی وجن رؤوف نه پر رحیم باندې مقدم کړو قد نرى تقلب وجهك في السماء په تحقیق سره مونږ لیدل تقلب وجهك في السماء اړول راړول د مخستا تقلب يستعمل في الشده لك تقلب الحيه مارچ ده په لوټ واوړېدو نو تقلب په شدت کې مستعمليږي په شدت باندې استاد مخ اړول راړول مونږ لیدل في السماء په طرف د اسمان کې متشوقا للوحي په داسې حالت کې چې ته وحي ته شوق کوي چې کله به وحي راځي چې زه بیت الله شریف ته مخ کوم د پیغمبر علی السلام د خوښه وا چې بیت الله شریف ته لمونځ وکړي د دې ډېرې وجې وي یو وجه دا وه چې دا قبله د آدم علیه السلام وه کعبه شریفه دویمه وجه دا وه چې دا قبله د ابراهیم علیه السلام وه مونږ په ملت ابراهیمي وو او قبله د ابراهیم هم پریخي و بیت المقدس تم لمونځ کولو نو ملت ابراهیمي د دې تقاضا کوي چې کعبه شریفې ته لمونځ وکړو نو دا قبله د ابراهیم علیه السلام وه درېمه وجه دا وه چې دا د ځمکې مرکزي نقطه ده د ځمکې منځ دی بالکل څلورمه وجه دا ده چې اول همدا مرکزي نقطه الله پاک پیدا کړې ده بیا د ځمکې نور اطراف الله پاک پیدا کړل پنځمه وجه دا ده چې همدا ځمکه د عرش او د بیت المعمور په محاذات باندې ده همدې ته بره مخامخ بیت المعمور دی او عرش هم دی نو د تجلیات مرکز هم دی د الله د تجلیات مرکز د بیت المعمور او د عرش نه انوار هم دلته ډیر راوریږي او شپږمه وجه دا ده چې همدا ځمکه د انسان د لپاره ترابي مبدا ده آدم علیه السلام خاوره زیاته د دې ځای نه وړلې شوې وه او ومه وجه دا ده چې کله الله پاک اسمان او ځمکې ته خطاب وکړو چې ائتیا طوعا او کرهن تابعداري وکړي طوعا او کرهن نو اول د ځمکې دغه حصې د الله حکم منلو اتینا طائعين اول دې ویلو نو دا ډیره بهترینه حصہ و نو پیغمبر علی السلام ډیر شوق لرلو چې دې طرف ته مخ کی شپاړس یا ولس میاشتې بیت المقدس ته لمونځ کړو نو دا یو طالب سوالم کړی دی چې قرآن شریف کې امر شوی چې لمونځ کعبې ته کوي او په مسجد قبلتین کې صحابه قطعي نص پرېښود او په خبر واحد عمل وکړو ګوره خبر واحد باندې موت ته عمل چې دی په عقایدو کې نه دی جایز عقایدو کې به موت په خبر واحد باندې عمل نه کوو موت ته قطعي نه دی او صحابه کرامو ته دا قطعي وو صحابه پورې سند نه و پیغمبر علیه السلام لیدو چې دې طرف ته مونځ کوي دې طرف ته مونځ کوي نو اخبار احاد او متواتر ټول قطعیات او صحابه کرامو ته په موت ته سندونه وګد شو سندونه وګد شو په سندونو کې اشتباه راغله نو موت ته مفید د پاره د ځوان شو هغه وخت مفید د پاره د ځوان نو صحابه کرامو ته هغه ته مفید د قطعي ولته سند نو دا خو د سند په اعتبار خبر واحد شي یا د سند په اعتبار مشهور شي یا د سند په اعتبار متواتر شي الته خو سندونه نو کنه الته خو د پیغمبر قول او فعل او تقریر دا قطعي حجته فلنولینک قبلة ترضاها او کله چې پیغمبر علی السلام بیت المقدس ته لمونځ کولو دویم شق د دې اعتراض دا دی چې قران کې حکم د کعبه شوی دی په هغه وخت کې حکم کعبه ته نو چې کله پیغمبر علی السلام بیت المقدس ته لمونځ کولو وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم حيث نچورست ما کافر شي نو فهي من كلمه المجازات نو دا بیا شرط دا شرطي او فولوا وجوهكم دا ورته جزاء ده وحيث ما كنتم هر ځای کې چې تاسو وای کنتم تام ده په هر ځای کې چې تاسو موجود شوي فولوا وجوهكم ولوا په اصل کې ولیو ده استثقلت الزمه على الياء زمه په یا ثقيله شو فحذفت نو بیا زمه حذف شو فالتقى الساكنان الياء والواو د یو د واو په مابین کې التقاء د ساکنانو راغله فحذف اولها نو یا حذف شو وضم ما قبل الياء د یا نه مخکې چې کوم لام دی هغه مضموم شو لمناسبه الواو نو د دې وزن فعود فولوا نو واړوي فائدہ پکې تعمیم د امکنه وده او دفع د توهم د چې دا قبله به د اهل مدینه پورې خاصي نو الله فرمایي دا قبله د اهل مدینه پورې خاص نه ده
فولوا وجوهکم شطره واړوئ تاسې مخونه شطره طرف د کعبې شریفې ته وحيث ما كنتم مدینه کې وای که خارج المدینه وای تر مدینه پوری تخصیص نشته نو په دې کې تعمیم د امکنه وکي وان الذين اوتوا الكتاب الله فرمای هغه خلق چې هغه ته کتاب ورکړی شوی دی لا يعلمون انه الحق هغه په دې باندې پويږي انه هو ضمیر تحویل الى الكعبه تراجع دی چې دا تحویل الى الكعبه چې دا انه دا تحویل الى الكعبه الحق دا حق دی من ربهم مقدر من ربهم دا د رب د طرفنا مقدر امدا سوا چې شپاړس یا ولس میاشتې به دوی بیت المقدس ته لمونځ کوي او بیا به کعبه شریفې ته مخ اړوي انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ندى الله نا خبر دا هغه څه چې دوی کوي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب دا پیغمبر علیه السلام ته تسلی ده کله چې پیغمبر علیه السلام کعبه شریفې ته مخ کړو نو بیا يهودو اعتراضات شروع کړو دا راغی او الف د يهودو پاتې شو نو الله پاک فرمای ولئن لام موطئ للقسم ده ولئن اتيت الذين قسم ده چې کچرته تراتللو کې هغه خلکو ته الذين د دینه کفار د اهل کتاب مراد دي کتراتللو کې کفار د اهل کتاب ته ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية يعني بكل برهان قاطع على توجه الى الكعبه هر برهان قاطع ورته راوړي چې پاغي کې دا راغلي وي چې تاسو کعبه شریفه ته مخ کړئ نو ما تبعوا قبلتک دا جواب د پاره د قسم دی جواب د شرط نه دی ما تبعوا قبلتک دوی به تابعداري ونه کې ستاد قبله رسول الله صلی الله علیه وسلم پزړه کې دا تیرېدا او دا توقع هم لرله چې الله پاکي کعبه شریفه قبله کې پیغمبر علیہ السلام دا توقف ما خو یو څه دلایل مخکې درته ویل دا توقع د څه د وجنه لرله دا قبله د آدم علیہ السلام هم و د ابراهیم علیہ السلام هم و اقدم القبلتين هم و ادعاء العرب الى الايمان هم و وما انت بتابع قبلتهم الله پاک فرمای نه ته تابع د دوی د قبله قبلتهم د يهودو یو قبله او د نصارو بل قبله و مگر په بطلان کې دواړه سره شریکی وي نو الله په صيغه د مفرد نه تعبیر وکړو قبلتهم دا قبلتين یو قبله نه و خو دواړه په بطلان کې شریکی وي ما انت بتابع قبلتهم جمله خبریه د صورتن او معنا په دې کې قطع د تمنی د اهل کتاب راولي د دوی امید پته کوي اهل کتاب دا تمنا لرله پیغمبر علی السلام ته ویل چې یا محمد عد الى قبلتنا نؤمن بك زمون قبله ته بیا را مخامخ شه نو موږ به ستا اتباع وکړو دوی دا دوکه کوله د پیغمبر علی السلام سره نو الله پاک د دوی تمه قطع کړه چې ته نه تابع کیدونکې د دوی د قبله په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا قبله نور نه منسوخيږي نو جمله خبریه د صورتن و معنا قطع د تمع د يهود راولي او بعض علما وایي چې دا خبریه د صورتن انشاء د معنا معنی نه ده وما انت بتابع قبلتهم يعني لا تتبع قبلتهم د دوی د قبله تابعداري مکوا وما بعضهم بتابع قبلة بعض يعني لا يرجى توافقهم كما لا يرجى توافقهم لك د دوی خپل مابین کې توافق ممکن نه ده لکه ستا سره چې توافق نه ده ممکن نو خپل مابین کې د دوی اختلاف ده نه دي بعضی د دوی تابع د قبله د بعضو ولا ان اتبعت اهواءهم كچرت تتابع شو د دوی د خواهشاتو من بعد ما جاءك من العلم ورست دا غنه چراغ لتا علم علم خو معنا مصدری انتزاعی ده د دې راتل خو متصور نه دي نو دلته علم په معنا د معلوم سره ده قرینه ورته جاء ده من بعد ما جاءك من المعلوم ورست دا غنه چې تا تراغ معلومه هغه معلوم دا دی چې بان لك الحق ستا قبله حق ده او د دوی قبله منسوخه ده نو دا تعریض دی امت ته انك اذا من الظالمين په دې وخت کې به د ظالمانو نه ظالم وضع شيء في غیر موضعه ته وي ظالم هغه چاته وي چې وضع د اشیاء کې في غیر موضعه نو دلته تا ترجیح د ادنا به ورکړي وي په اعلی باندې نو بیا به ته ظالم نو تعریض دی امت ته الذين آتيناهم الكتاب الذين مبتدا ده د دین علما د يهود مراد دي هغه علما د يهود آتيناهم الكتاب چې هغه ته ما کتاب ورکړی دی يعرفونه دا ورته خبر ده هو ضمیر تحویل د قبله ده
او یا محمد صلی الله علیه وسلم دی دوی محمد علیه السلام پیژني نو لکه تحویل د قبله چې ورته معلوم دی په تورات کې دا ذکر شوی چې 14 یا 19 میاشتې به بیت الله ته لمونځ کوي بیت المقدس ته او بیا به بیت الله ته تحویل کوي لکه دا خبره چې دوی پیژنده په تورات کې دا وا نو محمد علیه السلام هم پیژندو نو په محمد علیه السلام سره د معرفت نه ایمان نه راوړي نو په تحویل د قبله سره د علم نه ایمان نه راوړي کما يعرفون ابناهم لك دوی چې پیژندل خپل بچي به اشخاصهم خپل بچي به شخصي پیژندو نو پیغمبر علیه السلام په وصف د نبوت داسې پیژندو وان فريقا منهم حضرت عمر رضی الله عنه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه تویل چې آیاتاسو پیغمبر علیه السلام داسې پیژندو لکه خپل بچي هغه ورته فرمایل چې د دینم زیاتی پیژنو د خپل بچي په بنوت کې شک راځي چې مور چرته غلا نه کړي خو د پیغمبر علیه السلام په نبوت کې شک نشته وان فريقا منهم بشک یو ډله په دوی کې لا یکتمون الحق دوی د حق پټي بعضی د دې حق امورونه جواز النسخ وتحويل القبلة هغه د نسخ جواز دی او بعضی د دینه تحویل د قبله دی نو دغه حکم دوی پټ کړی دی وهم يعلمون او دوی پویده بحقیقت التحویل الحق من ربک الله پاک فرمای الحق من ربک حق چې دی الحق مبتدا ده او من ربک دا ورته خبر ده او الف لام په الحق کې د عهد د پاره ده معهود حق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ده الحق يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دا د رب د طرف نه ده پیغمبر چې هر څه وایي دا د رب د طرف نه وایي ځکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او یا الف لام په الحق کې د عهد د پاره ده معهود خاص حق ترنه مراد ده الذي كتمه هؤلاء چې دي خلکو پټ کړو نو فلا تكونن من الممترين نو مکیګه ته د شک کوونکو نام پڅ کې شک مکوا مشکوکه قضیه کومه ده فی کتمانهم الحق په دې کې شک مکوا چې دوی حق پټي ولکل وجهه الله پاک فرمایي ولکل وجهه دا اوس حکمتونه بیانې د پاره د تحویل د قبله د تحویل د قبله د پاره دلایل ذکر کړي چې د مسلمانانو قبله کعبه شو ځکه لکل وجهه د هر اهل دینو د پاره لكل اهل دین د هر اهل دین د پاره وجهه جهه دا پکې اصل ده او وجه اصل پکې جهه ده ولكل جهه لك عده او زنه خو وجهه پکې یو لغت راغله ده اسم ده په معنا د المتوجه الیه لکه خلق چې په معنا د مخلوق سره نو لكل وجهه یعنی جهه د هر اهل دین د پاره یو قبله ده یو جهت د چاغي طرف ته دوی مونږ کوي لكل وجهه یعنی د هر اهل دین د پاره یو طرف ده وجهه په معنا د جهه یو توجیه پکې دا ده چې لكل کې دا تنوین عوض د مضاف الیه نشو یعنی لكل اهل دین د هر اهل دین د پاره وجهه یعنی جهه یو طرف ده چاغي طرف ته دوی مونږ کوي دویمه توجیه لكل کی تنوین عوض د مضاف الیه د پاره ده لكل قوم من المسلمین جهه د هر قوم د مسلمانانو دا یو جهت ده او یو جانب د کعبه ده څوک طرف مشرقین ورته مونږ کوي څوک طرف مغربین ورته مونږ کوي څوک طرف شمالین ورته ولاړي څوک طرف جنوبین ورته ولاړي خو به هر تقدیر د هر قوم د مسلمانانو د پاره وجهه یعنی جهه من الكعبه یو جهت د کعبه ده یعنی هر مسلمان یو جهت د کعبه ته ولاړی څوک د یو خانه څوک د بل خانه هغه ولا توجیه اولاده چې دا دلیل د پاره د تحویل شي چې د هر اهل دینو د پاره یو جهت ده نو د مسلمانانو د پاره یو مستقل جهت پکار ده هو موليها مفعول ثاني ورته حذف ده هو مولي نفسه اياها ها مفعول ثاني ده نه المفعول الثاني محذوف موليها چې دا ور اړون کې د خپل نفس ده دغه طرف ته اياها هذا من هو موليها يعني مولي نفسه اياها چې خپل نفس خپل طرف هغه ته متوجي کوي فاستبقوا الخيرات نو الله پاک فرمای تاسو یو د بل نه مخکې کیږئ نه کوي
فاستبقوا الخيرات مسلمانان دی یو د بل نه نیکیو ته مخکې کیږي خطاب مؤمنانو ته دی نو چې مؤمنان خپل مابین کې یو د بل نه مخکې کیږي نو د کافرانو نه خو په طریقې اولا سره مخکې کیږي نیکیو ته اينما تکونو دا ورته دلیل دی اين ظرف زمان دی متضمن دی معنا د شرط لره از پکې مقدر دی از اينما تکونو یعنی فی ای موضع تکونو په هر ځای کې چې تاسو وایي ما زائد دی تکونو چې تاسو یې یأتی بكم الله جميعا دا جواب د پاره د شرط دی الله پاک به پتا سو ټولو باندې راتلل کوي ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت دا ان الله على كل شيء قدير اکثر د غرمې په ټیم کې راځي د دې تحقیق پاتې دی دا به یو ځای کې تاسو ته کوم ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت دا متعلق تر ولي پورې دی متعلقه بولي حيث متعلق تر ولي پورې دی تر خرجته پورې تعلق نه دی جایز دا د من حيث تعلق تر رسته خرجته پورې نه دی جایز ولیکه د رسته خرجته پورې د من حيث متعلق شي نو بیا به يلزم عدم الاضافه بیا به حيث دی خرجته ته مضاف نشي حالانکه حيث لازم الاضافه ته دی خرجته ته نو دا خرجته پکې عامل نه دی بلکې ولي پکې عامل دی ومن حيث خرجت حيث ظرف دی لازم الاضافه ته جمله ته غالبا ومن حيث خرجت فولي دا ولي پکې عامل دی دا جزاء پکې عامل ده فولي وجهك شطر المسجد الحرام نواړه وخپل مخ دی طرف د مسجد حرام ته وانه دا استقبال بیت الله شریف طرف ته للحق خامخ دا حق د جانب د ربستانه وما الله بغافل عما تعملون ندی الله نه خبره ده هغه څه چې تاسو یې کوي ومن حيث خرجت دا عطف ده په لكل وجهه باندې د هر امت د پاره یو جهت دی یو طرف دی یا فقط نرا باندې ور عطف دی ومن حيث خرجت باندې ور عطف نه دی په دې لاندې مو ور عطف کوه د دې وجه ده لانه معلول لقوله تعالى لكل وجهه دا ومن حيث خرجت لكل وجهه د پاره معلول دی او من حيث خرجت د لكل وجهه د پاره معلول نه دی بلکې د دې علت رسته ذکر شوی چې الله يكون للناس عليكم حجه نو په من حيث خرجت نه دی ورعته ځکه دا غي علت د دې علت نه دی ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه دا ورته دریم علت ده دا تحویل د قبله ذکر وشو چې الله يكون للناس عليكم حجه چې نشي د خلقو د پارستاسو په خلاف حجه اعتراض او دلیل کچرته تاسو تحویل ونه کوي نو بیا به يهود په تاسو باندې اعتراض کوي چې په تورات کې خدا راغلي دي چې د نبی آخر زمان 14 یا 19 میاشتې قبله به بیت المقدس او دا غینه وروسته قبله به بیت الله نو که تاسو اوس بیت الله ته مخ نه کوي نو دا يهود به تاسو اعتراض کوي الا الذين ظلموا منهم مگر هغه خلق چې هغه ظالمان دي تاسو نه هغه به بیا در باندې اعتراضات کوي چې پیغمبر علی السلام کعبه شریفه ته ځکه مخړو مایلن الی دین ابایه چې د خپل پلارانو د دین طرف ته میلانو فلا تخشوهم نو د دوی نه مو ویریږي وخشون یو زمانه ویریږي ولی اتم دا بل دلیل دی د پاره د تحویل څلورم دلیل دی دا تحویل د قبله ما ذکر کړی دی اتم نعمتي علیکم چې خپل نعمتونه ز پتا سو باندې تمام کوم ولعلکم تهتدون چې بهتره قبله تاسو د پاره قبله کوم ځکه تاسو بهتر امت یې نو قبله بم بهتر شي نو دا به نعمت تام شي ولعلکم تهتدون دا پنځمه وجه ده د دې لپاره چې تاسو راه یافته شئ دا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دا الله پاک مقرر ذکر کړو مخکیم ذکر کړو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام مخکی ویلی وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا درې ځلې تقریبا الله پاک ذکر کړو د دې وجه دا ده چې الله پاک د دې لپاره درې علل غایه ذکر کړې دي نو د هر علل غایه سره د معلول مقرر کړو ګوره په یو ځای کې د نبی علی السلام د تمنا پورا کول وو نو الته علت غیر پیغمبر علی السلام د تمنا پورا کول وو نو د پیغمبر علی السلام د تمنا پورا کول د علت غایو نو معلول ورته ذکر کړو چې وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا الته یو علت غایو
نو الته ذکر کړو. دویم علت غید او چې لكل وجهه، یعنی د هر امت لپاره مستقله قبله، نو د هغه علت غید لپاره دویم ځل ذکر کړو. دریم علت غی دفع د الزام د مخالفین و چې الله یکون للناس علیکم حجه، نو د دې دریم علت غی لپاره الله پاک د آیات کریمه ورته دریم ځل ذکر کړو. درې علل غی نو درې ځل ورته الله پاک د معلول مقرر کړو. دویمه توجیه پکې دا ده چې دا الله پاک درې ځل ذکر کړو. اول خطاب پکې ساکینینو د حرم ته دی، څوک چې حرم کې اوسېږي. دویم خطاب ساکینینو د جزیرة العرب ته دی، او دریم خطاب للناس جميعا ته دی، ټولې دنیا ته دی. نو اول اهل الحرم ته ویل چې قبله ته مخ کوي، دویم د جزیرة العرب والا ته ویل چې قبله ته مخ کوي، دریم بیا ټولې دنیا ته ویل چې قبله ته مخ کوي. دریمه توجیه پکې دا ده چې په اول کې تعمیم د احوالو ده، په هر حالت کې قبله ته مخ کوي. دویم کې تعمیم د امکنه و ده، په هر ځای کې قبله ته مخ کوي. دریم کې تعمیم د ازمنه و ده، په هر وخت کې قبله ته مخ کوي. هر حال کې، هر ځای کې، هر وخت کې قبله ته مخ کوي. نو تعمیم د احوالو په اول کې، تعمیم د امکنه په دویم کې، او تعمیم د ازمنه په دریم کې. نو ځکه الله پاک درې ځلې ویلې چې ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وابینو ته ما یو چیلنج ورکړی او 1 کروڑ روپۍ انعام مې ورته ټاکلی. د چا په ما اعتراض وکړو چې دا دومره انعام څه د کومه کوي، تا خو 15,000 روپۍ درته مدرسه کې درکوي. نو ما زما یقین دی چې جواب هسې هم نشته. وابیان وایي اهل حدیث کې 2 اصول، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د اهل حدیث صرف 2 اصول دي، تقلید مقلید نه مني. نو زه وابیانو ته وایم قبله باندې تعبیر نه کوم، شطر المسجد الحرام باندې تعبیر کوم. پاکستان کې شطر المسجد الحرام کم طرف ته دی؟ شطر المسجد الحرام کم طرف ته دی؟ آیات کې وښایي چې شطر المسجد الحرام مغرب ته دی، او یا په حدیث کې وښایي چې شطر المسجد الحرام مغرب ته دی. قبله باندې تعبیر نه کوم چې قبله کم طرف ته ده. که داسې ویم چې قبله کم طرف ته ده، نو بیا وابي مغالطه کوي. که زه ویم چې قبله کم طرف ته ده، زه وښایم، نو هغه بیا دا آیات پیش کوي چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. اگر چې دا دلیل د دعوی سره مطابق نه دی، خو بیا عوامو ته ذهن کې دا ورکوي چې یاره جواب وشو، د قبله ښودلې وه چې قبله کم طرف ته ده، ما په جواب کې ورته وویلې چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. اگر چې دا جواب نه دی، خو بیا هم ګوره عوامو ذهن ته دا راځي که نه چې زه یو څه خو ویلي، مولان باشد که بن نه باشد. نو به هر تقدیر په قبلې تعبیر نه کوم، په شطر المسجد الحرام تعبیر کوم. شطر المسجد الحرام کم طرف ته دی؟ مشرق ته دی که مغرب ته دی که شمال ته دی که جنوب ته دی؟ د اهل جغرافیه او تقلید به نه کوئ چې مغرب طرف ته دی. پاکستان کې مغرب طرف ته دی. د حدیث نه خو دا معلومیږي چې مغرب طرف ته نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اتى احدكم الغایة فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرقوا وغربوا. کله چې تاسو لیټرین ته لاړئ، نو تاسو قبلې ته مخ هم ماړوئ، قبلې ته شام ماړوئ، قبلې ته مخ او شام ماړوئ. شرقوا او غربوا، مشرق ته په اودسماتې کینه یا مغرب ته. نو مشرق ته او مغرب ته به اودسماتې کوي. نو چې اودسماتې مشرق او مغرب ته کوي، نو مغرب او مشرق ته به قبله نه وي. حدیث کې خدا راغله چې نه مشرق طرف ته قبله ده، ځکه دې طرف ته اودسماتې کوي، او نه مغرب طرف ته قبله ده، ځکه دې طرف ته د اودسماتې ځای دی. نو حدیث کې خو راځي چې نه مشرق ته ده نه مغرب ته ده. وابیان ولې مغرب طرف ته مونځ کوي؟ آیات کې دې وښایي چې په آیات کې راغلي وي چې پاکستانیان دي مغرب طرف ته مونځ کوي، د بر صغیر والا د مغرب طرف ته مونځ کوي. یعنی په حدیث کې وښایي چې د بر صغیر والا د مغرب طرف ته مونځ کوي. د اهل جغرافیه او تقلید ونه کوي چې اهل جغرافیه والا وایي چې یاره قبله مغرب ته ده په بر صغیر کې. نو د تقلید نه بغیر مونږ نشي کولی، یوازې قبله هم نشي صحیح کولی. نو پوه دا آیات پیش کړو چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. نو په همدې کې ما سوال کړی دی چې شطر المسجد الحرام کوم طرف ته دی؟ مشرق ته دی، مغرب ته دی، شمال ته دی، جنوب ته دی؟ نو جواب نشي کولی تر قیامته پورې. یو وبي ماته ویلې وایي دې حدیث کې چې راغلي چې شرقوا وغربوا، مشرق او مغرب ته اودسماتې کوئ، دې طرف ته قبله نه ده. وایي دا حدیث د اهل مدینه و دپاره دی. نو ما دا خو حدیث کې نه دی راغلي چې دا د اهل مدینه و دپاره دی. حدیث خو مطلق دی، د ټولې دنیا دپاره دی، او تا خاص کړو د اهل مدینه و پورې. دا چا ویلي چې د اهل مدینه و پورې خاص دی؟ الله ویلي که د الله پیغمبر؟ وایي نه، الله او د الله پیغمبر نه دی ویلي، عبدالله بن مبارک سے ویلي دي. نو دا خو بیا د عبدالله بن مبارک تقلید شو.
وینا داغه تقلید موږ نه کوو، داغه تحقیق را نقل کوو، د عبد الله بن مبارک تحقیق را نقل کوو. پر دې تحقیق را نقل کول تقلید دی کنه دی؟ خپل تحقیق دی نه دی، د عبد الله بن مبارک تحقیق را نقل کوي. بیا وایي زه محقق یم. محقق خو دې ته و چې خپل تحقیق کوي، نو ته خو پر دې تحقیق را نقلې. پر دې تحقیق چې څوک را نقلي هم دې ته مقلد وایي، دې ته محقق نه وایي، هم دې ته مقلد وایي چې پر دې تحقیقات را نقلي. نو د تقلید نه بغیر دې طرف ته لمونځ نشي کولی، کعبې شریفې طرف. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. کما ارسلنا فیکم رسولا، لکه چې ما لېږلی په تاسو کې رسولا عظیم پیغمبر. کما ارسلنا فیکم، دا فیکم مفعول به غیر صریحي دی، او رسولا چې دی مفعول به صریحي دی. مفعول به غیر صریحي مخکې ذکر کړو او مفعول به صریحي وروسته ذکر کړو. تعجیلا لادخال السرور، د مخاطبینو د خوشالولو دپاره چې زر خوشاله کړي. ارسلنا فیکم، په تاسو کې مې لېږلی، نو موږ زر خوشاله شو چې په موږ کې څه شی لېږلی دی، نو وروسته رسولا ذکر کېږي. نو تعجیلا لادخال السرور. دویمه دا ده چې په دې مفعول به کې لږ طول دی. ګوره رسولا منکم یتلو، رسولا موصوف دی، منکم یو صفت دی، یتلو علیکم آیاتنا دی بل صفت دی، ویزکیکم بل صفت دی، ويعلمكم الكتاب والحکمت دی بل صفت دی. نو په مفعول به صریحي کې لږ طول دی، او په دې غیر صریحي کې اختصار دی، له دې وجې نه هغه مقدم کړو. رسولا منکم، داسې پیغمبر چې ستاسو د جنس نه دی. یتلو دا صفت لپاره د رسولن دی، داسې پیغمبر چې هغه لولي په تاسو باندې زما آیتونه. ویزکیکم، او ستاسو تزکیه راولي، د زړونو صفایي راولي. ويعلمكم الكتاب والحکمت، او خی هغه پیغمبر تاسو ته کتاب او د حکمت نظری دی، والحکمت او د حکمت عملی دی. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، او هغه خی تاسو ته هغه څه درته خی لم تكونوا تعلمون چې تاسو ور باندې د قرآن نه مخکې نه پوهېدئ. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني، نو زما ذکر وکئ. اذكركم، زه به ستاسو ذکر وکم. د دې ډېر توجیهات دي. فاذكروني یوه معنا یې ده، فاذكروني في الارض اذكركم في السماء. تاسو ما په ځمکه کې یاد کړئ، زه به تاسو په اسمان کې یاد کړم. دویم فاذكروني بالقرآن اذكركم بالنشر والاشاعة. تاسو ما په قرآن باندې یاد کړئ، د قرآن تلاوت کوئ، زه به تاسو په دنیا کې مشهور کم. فاذكروني بالطاعة اذكركم بالثواب. تاسو زما ذکر وکئ، یعنی زما طاعت وکئ. اذكركم یعنی زه به تاسو ته ثوابونه درکم. بل معنی دا فاذكروني، تاسو زما ذکر وکئ بالصلاة په مونږ باندې. اذكركم زه به ستاسو ذکر وکم بالاجابة په قبلولو، ستاسو عبادت به قبول کم. د ټولو نه خطر جمعه دا ده چې دې ټولو ته جامعه شي. روح المانی ذکر کړی دا فاذكروني قلبا وقالبا. قلبا وقالبا، په زړه او په اندامونو ما یاد کا. نو ذکر باللسان تم ورغلو، ذکر بالقلب تم ورغلو، ذکر بالجوارح تم ورغلو. فاذكروني قلبا وقالبا، په زړه او په ژبه مې یاد کا. نقشبندیه کې قلبا یادېږي الله پاک، او پتی چشتیه او قادریه او سروردیه کې لسانن او قالبا یادېږي، په اندامونو یادېږي. په اندامونو د الله ذکر، په زړه د الله ذکر، په ژبه د الله ذکر. نو دا درې واړه فاذكروني قلبا وقالبا. نو دا نقشبندیه شریفه د دې نه ثابته شوه که نه، په زړه د الله ذکر. دارنګې په یو حدیث کې راځي اذكر الله على كل حال، په هر حالت کې الله یادوه. موجبه کلیه ده. یو د حالاتو نه لیټین دی، لیټین کې مو الله یادوه. هلته خو په ژبه نه شو یادولی، نو په زړه به یې یادوي. ګوره لطیفه د قلب ثابته شوه. لطیفه د قلب دا په نقشبندیه کې اوله لطیفه ده. نو فاذكروني قلبا وقالبا ولسانا، په درې واړو ما یادوه. نو نقشبندیه، قادریه، چشتیه، سروردیه، درې واړه پکې راغله. اذكركم، دلته د اذكركم معنا وکړئ اجازیکم بالثواب، زه به تاسو ته ثوابونه درکم. خو الله پاک د اجازیکم بالثواب نه تعبیر په ذکر باندې مشاکلتن کړی دی. مشاکلتن اذكركم معنا دا ده چې زه به تاسو ته جزا درکم، ثوابونه به درکم.
نو تعبیر په ذکر مشاکلتن کړی دی او دارنګه تعبیر په ذکر ذکر کړی دی چې دا نتیجه د ذکر ده د نتیجې د ذکر نه تعبیر په ذکر باندې وشو په صحیحینو کې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی ومن ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر من ملئه من ذکرنی فی نفسه چا چې زیاد کړم فی نفسه ته معنا چا چې زیاد کړم منفردن یوازې ناست یو ما یادی من ذکرنی فی نفسه چا چې زه منفردن یاد کړم ذکرته فی نفسی زه به منفردن یاد کړم ومن ذکرنی فی ملئ چا چې زه په یو جماعت کې یاد کړم ذکرته فی ملئ زه به په بهتر جماعت کې یاد کړم ګوره د ملئ مقابله د نفس سره راغله نو نفس په معنا د انفراد سره ده من ذکرنی فی نفسه چا چې زه منفردن یاد کړم منفردن پوه شئ نو د قرائت خلف الامام په باره کې یو حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه یو صحابي ته وایي اقرأ بها فی نفسک اقرأ بها فی نفسک نو بیا د ترجمه داسې کوي اقرأ بها فی نفسک پټ پټ لولا په خله کې د امام پسې شاته چې ولاړی پټ پټ لولا موږ دا معنا غلطه ده یا خو د دې معنا دا ده چې اقرأ بها فی نفسک فزړه کې لولا متوجه اوسېږه یا اقرأ بها فی نفسک منفردا لولا چې واځي مونږ ځکه د نفس معنا انفراد راغلی ده په دې حدیث کې من ذکرنی فی نفسه چا چې زه منفردا یاد کړم ذکرته فی نفسی زه به منفردا یاد کړم ومن ذکرنی فی ملئ چا چې زه په جماعت کې یاد کړم ګوره د ملئ مقابله چې د نفس سره راشي نو په معنا د انفراد سره نو فاذکرونی قلبا وقالبا ولسانا اذکرکم یعنی اجازیکم بالثواب اهل الحقیقت وی علماء وی صوفیہ کرام وی حقیقت ذکر الله ان ينسى كل شيء سواه د ذکر حقیقت دا چې د الله نه بغیر نور هر شی د زړه نه وباسي د الله نه بغیر چې هر شی په زړه کې وي هغه د زړه نه وباسي د حقیقت ذکر دی فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا لي او تاسو زما شکر ادا کوئ ولا تکفرون او زمانہ شکری مکوئ مخکې بیان د تحویل د قبله ده دی رکو کې الله پاک حکمت د تحویل ذکر کوي یا ایها الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے مومنانو استعینوا د الله نه امداد غواړئ بالصبر په صبر والصلاة او په منځ باندې نو په صبر خپل نفس د حرامونو بندول او په عبادتو پابندول دي کې دوه شیان راغلل د حرامونو بندول په عبادتو پابندول نو صبر ګرام دی ځکه په دې کې دوه شیان دي والصلاة یو دارنګ د الله نه امداد غواړي په منځ باندې ومن لم يصبر فليطلب معبودا سواه څوک چې صبر نه کوي نو ځان ته د بل معبود وګوري چې هغه د مشکلات حل کړي استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین بشک الله پاک چې د صبر کوونکو سره دی ولا تقولوا لمن يقتل دا بیان د پاره د صبر دی دا بیان د پاره د دې خبرې دی چې ان الصبر ربما يؤدي الى الشهاده کله ته په صبر کې شهید شې د دشمن په مقابله کې صبر کې نو شهید شې نو چې شهید شې مو ډارېږه دا شهادت حیات ابدی دی ولا تقولوا تسموا لمن لم د تعلیل د پاره دی لوجد اغه چانا یقتل چې هغه شهید شي صحیح لوجد اغوینا دا لم د تعلیل ذکر کړو چې من یقتلوا خو د خلکو مخاطب نه پنځپیران لګي شهیدانو ته مړوي خو د شهید خبر ته نه دی ورغلی چې شهید ته ویلي چې اے شهید ته مړی موت ته لګیا دی او شهید مړ دی خو د شهید د وجه نه لګیا دی نو ځکه مې لام د تعلیل د پاره کړو صحیح شو لام د تعلیل د پاره کړو ولا تقولوا لمن يقتل تاسو مو وایي لوجد اغه خلقونه چې اوجل شي فی سبیل الله د الله په لار کې د اعلا د کلمت الله د پاره اموات د خبر د پاره د مبتدا مقدره دي چې هم اموات دا سمو وایي چې دوی مړ دي بل احیاء یعنی بل هم احیاء بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن الله پاک فرمایي چې تاسو په دې باندې نه پوهیږئ دې کې یو مسله درته ذکر کوم د شهید جسد ژوند دی د شهید روح دا په جنت کې وي کله د عرش لاندې وي کله د قبر په خوا کې وي
خو د دې جسد عنصري دنیوي د شهید سره قوي تعلق دی. لہذا د شهید عنصري دنیوي جسد ته مړ ویل او یا پرې د مړ ګمان کول دا ګناه کبیره ده. کافر نه دی خو ګناه کبیره ده څوک چې د شهید جسد ته مړ وایي. دویم ګوره د شهید سره چې د رزق کومه وعده شوې ده هغه رزق دا د دې شهید جسد عنصري ته ورکول کېږي، روح ته نه ورکول کېږي. الله پاک شهید ته رزق ورکوي، د شهید روح ته ورکوي که جسد ته ورکوي.